تاسو ته پته ده چې موجوده کوم لوډ شیډینګ دی او ډیر زیات خلک پاس او دغه د ګرمي ده په بل اړخ ته چې موجوده زمونږ چې کوم نمایندګان دي نو دې طرف ته بالکل توجه نه ساتي. که مونږ لاړ شو د آفتاب احمد خان شیرپو یا د سکندر خان دور ته لاړ شو د هغوی په یو ټلیفون باندې به د بجلي مسله چې کومه حل کېده. اوس کو تاسو وګورئ نو په میاشتو هغه مسالې هغه خلک سوځي نو دغه طرف ته دوی ولې توجه نه ورکوي؟ جی بالکل عبادت بھائی څنګه چې تاسو وویل د لوډ شیډینګ چې کومه مسله ده یو د الله سایډ نه ډېر زیات ګرمي ده، بل زمونږ چې کوم منتخب نمایندګان دي نو هغوی سره د غریب څه پروا نشته. هغوی څوک په لندن کې ګرځي، څوک په یورپ کې ګرځي، څوک په اورو کې ګرځي، سیلفیانې کې ټیک ټاک کې کوي او هغوی د غریب څه او د عام ولس خیال نه ساتي. دا مسلې ځکه نه حل کېږي چې مونږ ټولې سملو ته ګونیان لیږلي. که چېرې مونږ د مخکې په شانتې په اسمبلی ته داسې نر ځوانان لکه سکندر خان شان او آفتاب احمد خان شیرپو شان کسان لیږلو چې هغوی به په یو ټلیفون باندې بجلی ټولې مسلې حل کولې، نوې فیډرې به موږ له راکولې څنګه چې زموږ تنګي فیډر سکندر خان په تعاون سره شوی دی. دغه شانتې آفتاب احمد خان شیرپو سکندر خان به یو کال ورکو، سټرایکونه به کېدل، خپل حق په حقدار ته ورکو. د بجلی چې کوم لوډ شیډینګ تاسو چې وګورئ زموږ چې کوم تحصیل تنګي دي د هغې چې کوم آفیشل لوډ شیډینګ دی هغه په 24 اورز کې صرف اور صرف 6 اورز دی. خو د بدقسمتۍ نه زموږ چې نن سبا کم ایم پی ای دی، کم ایم این ای دی، نور څونه عهدیداران دي هغوی دې سایډ ته توجه نه ورکوي ځکه چې هغوی خو بس اوټ اغوښتی او صرف په دې باندې انختی. هغوی خو دغه دعواداري کوي چې موږ سره صرف دا مینډیټ دی چې قیدی نمبر 804 کو رها کرو، 804 کو رها کرو. د هغې نه بعد هغوی بل څه ته سوچ د سره نه لري. د بجټ کو موږ وګورو د بجلی نه علاوه دغسې هغې کې ټول هغوی ولس سره زیاتې کړې دي، سپیشلی په خیبر پښتونخوا کې چې کومه صوبه ده دې سره د بالکل له فرست ټایم نه زیاتې را روان دي. د هغې وجه دا ده چې موږ داسې غلط نمایندګان ولیږو او خپل اصلي لیډران او کوم چې د قام رهنماګان دي، د قام غمخوار دي، هغه ناکامه کړو. د بجلی لوډ شیډینګ باره کې څه ویل غواړئ چې ولې دا نمایندګان چې کوم دي د دې باره کې اواز نه اوچتوي او نه راځي د خلکو سره وکړي؟ نو بس دا خو یو سیاسي خبره ده او زه خو دا ټولو ته خواست کوم چې د بجلی دا باره د ټولو یو ده، دا هر کور کې ده، که هغه د ان پي، که هغه قومي ده، که هغه عام دی او غریب دی او که خان دی، د هر چا په کور کې بجلی ده. نو په دې باندې د ټولو له یو اتفاق پکار دی او یو کېدل پکار دی چې دا مسلې حل کړي. څه ویل غواړئ منتخب نمایندګان چې کوم په دې وخت کې که وګورئ نو د قید 804 دپاره روزانه موټروی او دوی د اسلام آباد طرف ته رخ کوي، نو آیا دوی له نه دي پکار چې د عوامو دوی منتخب کړي دي چې دوی دپاره هم یو ورځ روزي او دا روډونه بند کړي؟ رحیم عباد خان بھائی لاول خو ستاسو ډېره زیاته مهرباني چې تاسو په ټول تحصیل تنګي کې او بیا خاص کر په دونه سخت ګرمۍ باوجود زموږ تنګي ته راغلي یو مثبت ریپورټینګ کوي، د هغې لپاره یو جهان مننه. بیا چې تاسو څنګه خبره وکړئ چې یاره کاروباري خلک او لوډ شیډینګ که موږ وګورو نو تقریبا چې 80% روزګار هم چې کوم دی هغه په بجلی باندې دی. اگه زموږ ترکاران وروڼه دي، که ګلکاران دي، که نور مزدوران دي، نو د هغوی د کور د چولې چې کوم سیسټم دی نو هغه بجلی سره دی. یو خو هغه ټول نظام در هم برخم دی، بل خوا که موږ وګورو نو انتهایی شدید ګرمي ده، بلکې هیټ سټروک دی. ډاکټران وایي چې تاسو د ماشومان مشران خپله باندې د کمرو نه بهر مروځئ. نو که یو خوا موږ وګورو ډاکټران وایي د کمرو نه بهر مروځئ، نو هغه موږ هغه خلک نه روزي چې کوم دی دا منتخب عوامي نمایندګان دي چې کوم ایم این ای دی، ایم پی ای دی، چې هغوی چې کوم دی نو په اسلام آباد کې ناست دي یا په پارلیمنټونو کې په سویزرلینډ کې ناست دي، په یخو ملکونو کې ناست دي. موږ غریبان خلک موږ خو چې کوم دی نو ځان خپل روزي نشو پیدا کړو د کمرو، بلکې موږ وګورو که ګنټه به بجلي راشي نو هغه ټریپینګ دومره وي، پالټونه دومره وي چې هېڅ قسمه سهولت نشته او عوام چې کوم دی تباه برباد شو، ذلیله شو. عبادت خان بھائی ډېر ښه تپوس وکړو. زه که تاسو ته ووایم چېرې د تېرو 14 کالو نه په دې صوبې باندې د دغه یوې پارټۍ حکومت دی او د هغوی صرف او صرف دغه یوه ناره ده چې قیدي نمبر 804. بلکې موږ وګورو د ترقیاتي کارونو حوالې سره یا یو میګا پروجیکټ حوالې سره نن تاسو وګورئ نو د صوبې بجټ هم منظور شوی نه دی. صوبه چې کوم دی زموږ دیوالیه ده، سرکاري نوکرانو تنخواګانې نشته، نو یو ډېر زیات بد حال دی. او ایم این ایګان او ایم پی ایګان او د تحصیل ناظم دوی ته زه خصوصي توګه باندې دا سوال کوم چې یاره وره تاسو باندې د عوامو د تېرو 14 کالو نه د اعتماد کړی دی، دا ستاسو حق دی، دا ستاسو فرض دی چې تاسو روزئ، ګریډ سټیشنونو ته ورشئ،
چیف ته ورشئ خپل وزیر اعلی ته کښېنئ وفاق کې کښېنئ چې عوامو ته دا مسله حل کړي ورنه که موږ وګورو د قومي وطن پارټۍ ورکران په ټوله صوبه کې او بیا خاص کر په تحصیل تنګي کې د اختر په ورځ باندې روتې دي د هغې نه بعد که د اسپتال مسلې راځي که نور څه مسلې راځي نو په هر ځای کې 400 ټول نمایندګان چې ګورو نو په دویمه ورځ پیسکو چیپ سره په واپډا هاوس کې ناست دي خو هغه د بجلۍ هغه مسله چې کومه ده هغه حل نه شوه دغه یو ریلیف دي دا هم دوی هم منور نه کړو دې کې ناکامه دي دغې ته په کوم نظر زه به تاسو ته وایم چې عباد خان به که د پاکستان په لحاظ باندې وګورئ او که د صوبې په دغه باندې وګورئ نو زموږ پہچان چې کوم دغه ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو دی صوبایي چیرمن سکندر خیر خان شیرپو دی که دلته کې زموږ په صوبه کې او بیا خاص کر په ضلع چارسده کې او بیا په د تنګي یونیورسټي کونسل کې یا په تحصیل کې څه ترقۍ کارونه ښکاري هغه دې مشرانو کړي دي او دا اوسني چې کوم راغلي دي نو زه به دوی هم چې صرف سیلفیانو له ځي یو محکمې ته ټیک ټاک له ځي د دوی په خولې باندې مړه څوک خرم تاڼې ته نه بوځي زه د خپل عوامو ته هم دا یو نصیحت کوم چې وروره د خدای خاطر وکړئ او هوا پسې مزه عوام هغه چا لوټ ورکوي چې او هوا کوي چې څوک کارونه کوي چا کارونه کړي دي چا د ملک د وینې قربانۍ ورکړي دي هغې ته نه ګوري یعنې وګورئ دلته کې که د آفتاب احمد خان شیرپو ته د روزګار حوالې سره بابای روزګار وایي دغه شانتې که وګورئ دلته کې زموږ په تحصیل تنګي کې هیډ کوارټر اسپتال چې کوم دی د ټول نه غټ اسپتال چې ورته به د پېښور نه د ضلعې نه مریضان راتله دغه ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو جوړ کړی دی دغه شانتې که ګریډ سیشن وګورئ ټول تنګي ته بجلي بېچو شوې ده د تنګي کې چې کوم دی خاص کار څونه د بجلي لاینونه دغه تللي دي دا ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو صوبایي چیرمن سکندر خیر خان شیرپو کړي دغه شانتې سویګیز ته وګورئ څومره هم چې روډونو ته وګورئ نادرا افیس ته وګورئ د پلونو ته وګورئ دا که هغې په اوږدو باندې وي او کني او دی د خلکو ته وښوله زمونږ دغه چې کوم دی منشور چې کوم دی هغه صرف او صرف د پښتون قوم خدمت دی او که دې لپاره که موږ وګورو د دې شاته لږ تاریخ ته وګورو شهید وطن حیات محمد خان شیرپو چې هغه په خپله ځوانۍ کې د خپل قوم له د خپلو پښتنو له د وینې قرباني ورکړې ده خو وروستو شوي نه دي موجوده چې کومه ګرمي ده او پکې چې کوم لوډ شیډینګ دی عوامو سره چې کوم زیاتې لګیا دي نو دې ځای کوم منتخب ام پی ای یا ام این ای چې کوم دی هغوی ولې د عوامو اواز نه اوچتوي نو بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زمونږ د خپلو عوامو دا غلطي ده چې دوی داسې کس او داسې مشر ځان له نه منتخب کوي چې هغه زمونږ د علاقې او زمونږ د علاقې چې کومې غټې مسلې دي چې په هغې کې مونږ سره ودرېږي نه پکار دا ده چې داسې مشران او ځان له وټاکي چې کم از کم مونږ سره خو زمونږ د علاقې په دې مسلو کې کلک ولاړ که نه هغوی خو چې پاس شي نو خپله هر یو منتخب کس سره چې دی نو ښه برابر سي او ښه سهولیات ورته وي او دا هغوی بیا په عوامو څه کوي هغوی خو بیا د عوامو لپاره هېڅ کارکردګي دا ګریډ وګورو نو دا مونږ له چا جوړ کړی هغوی خو د علاقې په مسلو باندې ښه کار کړی دی هغه ټیم سره صحیح ده چې بجلي به کمه وه خو هغوی د هغې وخت مناسبت سره ډېر برابر او ښه کار کړی خو اوس زمونږ خلک چې دي نو هغه خلک یې شاته کړي دي یا نور یې رامخکې کړي دي نو وګوره ریزلټ یې وګوره دا بجلي کم ده څه اپیل به کې اخره کې هغوی ته به څه میسج ورکول غواړې منتخب نمایندګانو ته هغوی منتخب نمایندګانو ته خو دا اپیل ورکوم او دا غږ ورکوم چې راپاسې د علاقې دا مسله کم از کم د بجلي دا اوس چې کومه ګرمي روانه ده نو په دې کې خو د عوام له ریلیف ورکړي که نه